يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. در این دنیا کسی بیغم نباشد، در این دنیا کسی بیغم نباشد اگر باشد تو بنی آدم نباشد. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشد واسع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم له. حضار المحترمين سامعين لو أستاذ المحترم شيخ الحديث والقرآن فريد الدهر شيخ المشايخ أستاذنا وأستاذ العلماء الحاج مولوي صاحب اسد الله تشریف فرمان دی. دا هغه اجازه زه غواړم چې تاسو ته یو څه مختصر د قرآن آیاتونه او حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته بیان کړم. و الله دې وکړي چې موږ د علماو په خبرو باندې، د خپل د استادانو په خبرو باندې، د خپل د مشایخو په خبرو باندې، د خپل د امامانو په خبرو باندې عمل وکړو. مهم عمل دی. عمل په هر شي کې ضروري دی. که عالم وي د عالم لپاره په علم باندې عمل ضروري دی. که عوام وي هغو لپاره دا ضروري دی چې باید چې علما کوم خبرې ورته کوي، استادان کومې خبرې ورته کوي، باید په هغه باندې عمل وکړي. که عمل ونه سي، مسله درته بیان سي، عمل په هغه مسلې باندې ونه سي، دا الله په ورځ د قیامت بیا دوچند عذاب الله سره ورکوي. نو قضاو ضروري دا ده چې باید موږ عمل وکړو ورباندې. نو زه یو ټوټه د قرآن مجید مې تاسو ته تلاوت کړله، هغه به تشریح درته کوم، ولیکن په تاسو باندې او په موږ باندې بیا د دې آیات باندې عمل ضروري دی. خداوند متعال فرمایي: یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو، اے مسلمانانو، الله مستواری، اے مومنانو، اے مسلمانانو، قوا انفسکم واهلیکم نارا. خپل ځانونه د اور نه بچ کړئ، خپل ځانونه د الله د عذاب نه بچ کړئ، خپل ځانونه د قبر د سختۍ نه بچ کړئ، خپل ځانونه د آخرت د
خپل ځانونه د لړمانو د مارانو د ویلو د سفر د دې عذابونو ځانونه بچ کړه الله موږ ته وایي او بیا واهلیکم نارا خپل اهل هم د اور نه بچ کړه خپل بچیان هم د اور نه بچ کړي اهل چا ته وایي اهل دې ته وایي چې ستا تر نګین لاندې چې څوک وي هغه ستا اهل دی ستا ماتحت چې څوک وي هغه ستا اهل دی ستا تر کنټرول لاندې چې څوک وي هغه ستا ماتحت دی که هغه دې بچی وي که هغه دې وراره وي که هغه دې لور وي که هغه دې زوی وي که هغه دې د اکا زوی وي ولیکن چې هغه ستا تر کنټرول لاندې وي ستا خبره مني ستا په خبرې باندې عمل کوي هغه د مور بچ کړه نو اولنی الله موږ ته دا ویلي چې اصلاح خپل د ځان وکړه خپل ځانونه د اور نه بچ کړه وقودها الناس والحجاره دا داسې اور نه دی چې د دې دنیا اور دی دا داسې اور دی توجه مبارک ما ته لږ توجه کوه موبایل ودو شان توجه وکړه توجه مبارک ما خواته توجه وکړه وقودها الناس والحجاره دا داسې اور دی چې بېلوځی د دې اور انسانان او ډبرې یعنې کافران او د کافرانو چې کوم بوتان دي دا د دې اور بېلوځی دی بېلوځی پېژنئ بېلوځی دې ته وایي چې اور په بلیږي اور اول که غټ بوټي راواخلي او ته ورته ګیت ورته وایه هغه باندې اور نه بلیږي تر څو پورې چې واړه واړه بوټي دي اول تیار کړي نه وي او هغه ته دې اور ور اچولی نه وي هغه بعد بیا غټ بوټي په یږدي بیا به اور اخلي نو بېلوځی د دې اور هغه څوک دي انسانان او ډبرې دي په دې به الله اور او بیا مزید الله فرمایي علیها ملائکة په دې باندې اتلس ملایکې غلاظ شداد قهرجنې به وي په زړه به کلکې وي لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون د الله نافرماني به کوي چې الله څه ورته وایي قهرجنې به وي په زړه به کلکې وي د زړه رحم مني ورسره چې په تا باندې رحم وکړي تشریح بخاري ورته وایه او په تا باندې رحم وکړي بیا دې راوباسي نو خداوند متعال اولنی دا وایي چې خپل اصلاح وکړه خپل د ځانونو اصلاح وکړه خپل ځانونه سم کړي د الله د قهر نه وبېږئ د الله د عذابونو نه وبېږئ او بیا خپل اهل خپل ماتحت هغه دې د الله د عذابونو وډېرواسي اوس صحیح ده یو سړی وایي یو سپینډری وایي چې زه خو په شریعت باندې برابر یم لمونځ کوم پنځه ټیمه د الله ذکر اذکار کوم د الله ته عبادت کوم الله ته تهجد کوم په دې نه خلاصېږي په دې نه خلاصېږي تر څو پورې چې خپل ماتحت سم کړي نه وي تر څو پورې چې خپل بچیان سم کړي نه وي تر څو پورې چې خپل لورګانې سم کړي نه وي تر څو پورې چې خپل پرده ونه کړي تر څو پورې چې ابس اله فضل ستا زنانه ستا لورګانې ستا بچي چې بازار ته ځي د هغوی اصلاح ونه کړي که چېرې دا کارونه په تا کې موجود وله صرف په اذکار باندې نه خلاصېږي صرف په ذکرو باندې نه خلاصېږي صرف په عبادت باندې نه خلاصېږي صرف په صلات تهجد باندې نه خلاصېږي دا به هم کوي الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا خبردار اوسئ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته خبردار اوسئ
هر یو ستاسو نه ښوونکی دی ښوونکی پېژنئ چوپان امیجي چې پیايي هر یو ستاسو نه چوپان دی هر یو ستاسو نه ښوونکی دی او د هر یوه څخه به د ماتحت حساب و کتاب کېږي چوپان چې میجي پیايي چې مازدیګر یې راولي مالک ورته وایي څه دې وکړل خو کېږو مڼې دې کړې که مڼې دې نه کړلې صحیح دې تربیت ورکړې که نه صحیح دې ورکولې که نه د هغه رقم په ورځ د قیامت به قوم د سپین ږیرو د کور مالکه د قوم مشره د ولایت د ځلې مشره د پاچهي مشره د وطن مشره د ملکیت مشره په ورځ د قیامت به ستا سره حساب کتاب کېږي د کور مشر ته به وایي چې تا خپل بچیانو څه تربیت وکړې آیا خپل غاړې دې ورباندې خلاصې کړي وي او که نه د قوم مشر هغه ته به وایي چې د قوم مشره تا خپل قوم کې څه تربیت وکړو آیا دا قوم یې په صحیح لار روان کړلو او که نه د ځینې مشر ته به وایي چې والي ګورنره دا څه تربیت ورکړي دا خپل ځینې والا خپل ولایت او باچا ته به وایي چې تا خپل په وطن کې څه قانون جاري کړي آیا ورته ورسره کړي او صرف په دې هم نه خلاصېږي چې خپل بچي ته ووایه ماښام ورته کښېنه چې بچی دا وکړه دا وکړه نه ښه په ټینګار ورته ووایه دا د قانون شریعت خلاف کار دی دا د قانون شریعت خلاف کار دی دا د خلاف کار دی دا د خلاف کار دی که نه منې زما له کوره ووځه زما سره دې پېښ وکړه ورته چې څه کوې کوه بچی دې چې ژره خري وي ژره چې خري وي ژره یا ژره کونډې کوي او ته څه نه ورته وایه په ورځ د قیامت به په دې عذاب کې ته هم ورسره مبتلا یې باید خپل حق ور ادا کړه ورته ووایه اصلاح یې وکړه د کور یې پسې واخه ویې وهه بیا که نه منل صحیح اما که چېرې ته د هغې کږه غاړه ورته ږدې بچو داسې مه کوه مولوي صاحب دا وویل دا وویله هغه چېرې مني شدت ورباندې وکړه شدت ورباندې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څوک چې ژره خري وي یا ژره کونډې کوي کتابو کې راځي داسې دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه باندې چاړه راکړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې باسلی دی او چاړه دې ورته راخیستې ده او پرې کوی اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره عذاب او دا داسې عذاب دی داسې ګناه ده ژره خریل یا ژره کونډې کول یو داسې ګناه وي زنا وکړه 2-3 منټه دې زنا سرې ولاړې عذاب نه ووتلې خلاص غیبت دې وکړې ووتلې ځینې 2-3 منټه بعد نور ګناهونه دې وکړله 15 منټه 10 منټه 50 منټه په دې ګناه کې اخته وي خو لیکن ژره خریل ژره کونډې کول دا داسې ګناه ده چې همیشه په دې ګناه کې اخته یې همیشه که په مجلس کې ناست یم په ګناه کې اخته ژر دې کونډې کړې ده خریلې ده که په لمانځه ولاړ یم په ګناه کې اخته ژر دې کونډې کړې ده حتی تر دې پورې چې زکندن دې وي هم په ګناه کې اخته حتی تر دې پورې چې په قبر کې پرېښول شي ژر دې کونډې کړې ژر دې کټ کړې وي هم په ګناه کې اخته رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته چې په ورځ د قیامت ورځي هم په ګناه کې الله حضور ته چې ورځي ژر دې کونډې کړې ژر دې خري هم په ګناه کې اخته دا داسې ګناه همیشه دپاره نو خپل د اصلاح د ځانونو وکاس او بل خپل اصلاح د زنانو وکاس د زنانو اصلاح وکاس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دوه شیان زه نه بیرېږم چې خپل زما امت په دوه شیان نور به ګمراهان کی خو لیکن دوه شیان دي چې هغه به ګمراه کوي زه بیرېږم چې زما امت په دوه شیانو باندې ګمراه سي دوه شیان به خراب کی یو مال او یو جایداد او دوم څه دی هغه زنانه ده دا دوه شیان که زما امت ګمراه کېدی که زما امت خرابېدی که زما امت هلاکت ته اچوئ دا دوه شیان بیا اچوي یو مال و جایداد دی او بل زنانه دی وګورئ تاسو په ایمان ووایاست چې
چې دا دوه شان سړی خرابوي که او تاسو په ایمان ووایئ چې کافرانو دا دوه شان مخته کړي دي که نه دا یهودو نصاراو دا دوه شان مخته کړي دي که نه ولې هغه سره سوچ او عقل دی ازادي د ښځو غواړم ازادي د ښځو غواړم ازادي د ښځو غواړم ښځې نصاب بدل په کورو کې ناستې دي و دا دی و هغه دی دوی مطالعه کوي زموږ د حدیثو د قرآن دومره موږ په خبر نه یو خپل په دین خپل په مذهب خپل په مسلک لکه څرنګه چې دوی زموږ په دین او په مسلک باندې خبر دي ځکه اوس یو ځوان راولاړ کړم پوښتنه ځینې وکړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار نوم څه دی راته وګورئ که زه ورته ووایم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور نوم څه دی راته وګورئ حالانکې خو په دې کې ایمان راوړی دی او که زه ورته وایم یو پلني ورته وښایم یو ډم ورته وښایم چې دې نوم دې زده که نه اوس زده مې دی راته وایي پلار نوم یې څه دی پلار نوم هم راته اخلي د مور نوم یې هم راته اخلي باقاعده وطن کې هم راته اخلي چې دا په همدې ځای کې اوسېږي نو دومره یهود و نصارا موږ په دین په مذهب باندې ښه خبر دي هغه دا حدیث پلاو کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نور شی زما امت نه خرابوي لیکن دوه شیان مې خرابوي یو دنیا ده یو زنانه دي اوس وګوره دنیا مخته کړې ده څوک یې په دنیا واړول څوک یې په زنانه واړول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي النساء حبائل الشیطان زنانه دا د شیطان رسۍ دي رسۍ ټینګ یې ورته تړي په شیطان دې ټینګ وتړي یو څوک چې ټینګ وتړي هېڅ نشي کولی ټینګ یې ورته وتړي شیطان بعضې کتابو کې شیطان وایي په کوم مجلس کې یا په کوم پروګرام کې یا په کوم مټر کې یا په کوم ځای کې چې زنانه وي هلته زما ضرورت نه دی زه ورځم ولې هغه زما رسۍ ده هغه زما جال دی هغه خپله کنټرولوي راکینچوي په ګناه کې اخته کوي دا زه ما ته ضرورت نه شي اوس وګوره مخکې کړي دا دوه شیان ورځ د قیامت په دې زنانو باندې تاسو ګرفتار یاست ګورئ وما علینا الا البلاغ زموږ په علماو باندې صرف رسېدل دي موږ تاسو ته صرف خبرې رسوو بس موږ سره دا زور نشته چې ټوټې درته بند کړو موږ سره دا زور نشته چې جیبخانو ته واچوو موږ سره دا زور نشته چې جنګ سره وکړو موږ سره صرف وما علینا الا البلاغ موږ صرف ستاسو ته رسېدل دي ستاسو باندې موږ زړه خوږېږي والله بېله ستاسو باندې تاسو مسلمانان یاست علما د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ او په تاسو باندې زړه خوږېدی موږ هم په تاسو باندې زړه خوږېږي خپل زنانهو کنټرول وکاس خپل د کور کنټرول وکاس خپل د بچیانو کنټرول وکاس والله العظیم زه نن د حاجي صاحب محمد هوټل ته بوتلم هلته ناست وم دا رکشې چې څومره روانې چې کتل